بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. وقال جزء بن كليب الفقعسي دس چلو چې دا شاعر چې دی نو قحط راغلو نو شاعر چې دی نو دا یزید ابن حذیفه چې دی نو د هغې سره په کور کې چې دی نو دا پاتې شو. نو هغه یزید هغه یزید ډېر زیات خدمت یې وکړو او قحط وکړه نه نو دا ولله چې خوراک مراک به ولې ورکړو دای به هم ورکړو. نو دې شاعر یوه لور وه نو هغه د دغه یزید ابن حذیفه ابن کوز د ده خوښه شوله. نو دې شاعر ته وایي چې ما د خپله لور چې دی دا ما ته په نکاح باندې کړه. نو دی ورته اوس د هغې خبره کوي چې لکه تا خو لکه ما دومره ستا خدمت وکړو دومره مې دغه وکړو ته ما الله دا به زه راکړې زما لور په نکاح باندې غواړې دې نه علاوه ډېرې ښځې دي هغه ته طلب کوه الله نه کوو. نو دا انساني طویل د بحر طویل باندې په دویم مثال نو بحر طویل کم تفعیلي فعول مفاعیل جوړ کړئ تاسو یو څو تفعیلي تبغب دا څه شو فعول بیا نکوز وس مفاعیل بیا صفاها تكسمها ليستا دمنا أن شتونا لياليا فما أكبر الأشياء عندي حزازة بأن أغت مزريا قافیه پکې وایي قافیه پکې سره یالیا سره قافیه پکې سره یالیا حرف روی پکې سره یا او په یا باندې حرکت راغلی دي ته څه وایي مجرا په لیالیا کې دا الف سره اخره کې وصل له مینس کې د الف سره یالیا کې الف تاسیس ده سره الف تاسیس او د الف تاسیس نه مخکې چې کوم حرکت وي ته څه وایي حذف ورته وایي حذف ورته نه وایي یاره دې کې حرکت ووایي تاسو دا د حرکت ووایي حرکتو د په یا باندې کوم حرکت راغلی مجرا ده او د یا نه وروسته د الف چې نه شی دی دا وصل دی وصل او دا الف تاسیس د الف تاسیس نه مخکې رس وحرکت ما قبل التاسیس رس او دا روی مطلق ته که مقید ده روی مطلق ته او مردوفه مجرده مؤسسه او قافیه متدارک ته ځکه د دوو په منځ کې څو حروف راغلي دوو ساکنینو په منځ کې څو حروف دي دوه نو فعول مفاعل تبغب نقوذ والسفاهات كاسمها ليستاد منا أن شتونا لياليا فشغى فما أكبر الأشياء عندي حزازة من الآريك ماليا بس ده تبغب نكوز والسفاهات كاسمها ليستاد منا أن شتونا لياليا تبغيا باب تفاعلنا دا ماضي څخه ده معنی د سرکشي کولو او ظلم کول زیاته کول. ابن کوز د دې لري کنه نوم دی کنه یزید ابن حذیفه ابن کوز ابن کوز وته کوي و صفاحته
صفا یصفو کما قل کېدلو ته ویل کېږي. والصفات قسمها نوم لیزداد استادا یستاد استیادن باب استعالنا د سید جوړېدل یعنی د سید لور په نکاح باندې غوښتل د سید لور په نکاح باندې غوښتل. ان شتونا شتایستو باب نسخان سرونا په قحط باندې قحط په معنا لیالی د شپې. وتبغب نکوز والصفاحات کاسمها ابن کوز وی ظلم وکړو غټ ظلم وکړو والصفاحات او کما قلتوب وکړو او دا کما قلتوب د خپل نوم په شانته قبیح دی څه چلی وکړو لیستاد منا چې د زمنګ د سید لور طلب کړلا د نکاح لپاره. ان شتونا لیالیا چې منګه د پقات سالی کې مبتلا و مطلب دا کنه چې منګه پقات سالو نو مونږ راغلی و د دې لپاره چې منګه د دې مونږ باندې سخت راغله تکلیف راغله چې دوی زموږ خدمت وکړي نو دغه ابن کوز ماته وی چې لکه ته مال د خپل لور په نکاح باندې راغله. تبغب نکوزن د ابن کوز نن سرکشي وکړه ظلم وکړو والصفات او دا کما قلتو په شان د نوم د دې قبیح دی. لیستاد منا چې دا زمنګ راغه جنې زمنګ طلب کړه په نکاح باندې. ان شتونا لیالیا چې موږ د قات سالی کې موږ مبتلا شو سورې دي. فما اکبر الاشیاء عندي حزازه بان ابت مزريا عليك وزاريا. فما كبر يكبر باب کرما یکرمونه په معنا ډېرېدل لوېدل. عندي حزازه حز يحز په معنا د زړه درد ته ویل کېږي. بیان اوبتا قلت بشان دي اب يؤب اوبا فهو آئم د اصل کو اوبتا اوبتا قول ته بشان دي واو حرکت ما قبل نه نقل واو په سم اب ته جوړ شو او دا قاعده ویل چې هرغه واو او یا چې د التقاء دا قال بعد وجنه بالف سره بدل شي غالب التقاء ساکینین د وجنه ګرځیدلې نم وګورو چې په اصل کې دا واو چې دا مفتوح ده که مکسور ده که مضموم ده که مفتوح او مکسور نو فاکل میل ربا فتح ورکو او کا مضموم نو فاکل میل په زمو ورکو. نو ابتا مزريا عنك ازرا يزري ازراء باب افعال عيب لګول مزري د اسم فاعل څخه مزري او زاریا د باب ضربه در منرزق معنا عيب لګول. فما اکبر الاشیاء عندي حزازه وین نه ډیر لوی په اشیاء کې زما پنځ باندې د زړه درد په اعتبار سره یعنی زړه د کم څه تکلیف رسې نه زما پنځ باندې هغه نصیحت نه لري سر زیات بان اوبتا په داسې حال کې چې تا واپس شي مزريا علیکا چې عیب لګول شي پتا باندې وزاریا او تعیب لګونکي. مطلب دا کنه چې لکه تا زموږ سره خو وکړلو موږ لري په دې قات کې زیز غیره کو او زموږ د ډیر ځای خدمت وکړو خوس لکه چې ته زما لور غواړي نه دا خبرې پتا باندې عیب لګي نو دا خبر زما زلخه پکې چې لکه تا زما سره دونه خو وکړلو وسم ته لکه په دې حال کې ته واپس کیږي چې تا عیب لګول شي پتا باندې. فما اکبر الاشیاء عندي حزازه پس نه ډیر لوی اشیاء نه زما په باندې هغه حزازه د زړه در په اعتبار سره به ان اوبتا چې تا واپس شي مزلی نه عیب لګون چې عیب لګول پتا باندې وزاریا او عیب لګون کوي ته لکه به دې پوه شوي خای مخکې سوی مخکې وی وإن على عز الزمان الذي ترى نعالج من كره المخازي دواهيا. وإن على عز الزمان عز يعوز عزا بمعنى غاغون سره چې چل کټ کول ترى رأى يرى رؤية نعالج عالج يعالج معالجة علاج کول من كره المخازي مخازي د مخزات جمله ذلیل کېدو د دواهي یا د داهیه جمله مصیبتنا. وان على عز الزمان الذي ترى او منغا او ویتا زمانه د تکلیفونو باوجود د شدت زمانه باوجود هغه تکلیفونه چې ته اني نعالجو منغا قص کو علاج کو من كره المخازي الدواهيه داغه مصیبتونه برداشت کول او د ذلتونو هغه تکلیف برداشت کول موږ علاج کوو.
مطلب دا کنه چې لکه منګه خو په داسې حالت کې چې منګ باندې مصیبتونه راغلي دي او ناخوښ څیزونه باندې راغلي دي او تکلیفونه را باندې راغلي دي او په دې کې ته موږ ته هم دا خبرې کوي چې هلکه ته مال خپل لور په نکاح باندې راغله موږ غم خطه وکړې و ان علی عزیز زمانه او بېشکه موږ د زمانې د شدت او د سختۍ باوجود الذي هغه ترى چې ته یې نعالج موږ علاج کو من کره المخازي دواهیه دا هغه ناخوښه ذلتونو او د مصیبتونو پوه شوې مې معنی فلا تطلبنها يبن كوز فإنه غدا الناس مسقاما النبي الجواريا فلا تطلبن دا طلب يطلبو دا نصرين سرو سغدا نہیں غائب نہیں حاضر معلوم موقت بانون تاکید خفیفہ لا تطلبن هرگز تم طلب کوا ضرور به تم طلب کوا فإنه غدا الناس غدا يغدو معنی کېدل سوار په معنی باندې فلا تطلبنها يبن كوز فإنه ويتدماد لور ابن كوز دماد لجنې مطالبه تم کوا فإنه بشک شان داره غدا الناس چې ظاهر شوی دي داخله کو یا مایل شوی دي داخله مقام النبي کله چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم الجواریا جنکو دا مایل شوی دي جنکو ته مطلب دا دی کنه چې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ته کله راغله دنیا ته نو خلق د جنکو د خخولو نه قلار شوی دی نو ته د سیمه کو چې زماره لون نه قلار شه او نور خزه ډیری دا الله پاک بل د خزه درګي بل جنې بل درګي ولدي زماره لون مطالبه مکو پرې پوښوي لکه خزه په مکه خخولې کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مکه نو اوس وی لکه چې پیغمبر سلام کله ظهور شوی دی نو خلک د دې قلار شوی دی فلا تطلبنها ته مطالبه مکو زماره لور ای ابن کوز فانه بشک شان دار غدن الناس مایل شوی دی داخله مسقام النبي کله چې راغله نبی علیہ السلام الجواریه د جنکونه وان التي حدثتها في انوفنا واعناقنا من الاباء كما هي وان الذي حدث يحدث تحديثا بيانول في انوفنا انوف د انف جمع د پوزي ته وي اعناق د عنق جمع د سټونو ته وي آباد اب جمع د پلړ ته وي وان التي حدثتها في انوفنا اوي بشک هغه چې تا بیان کړی دی یعنی هغه خصلت چې تا بیان کړی دی فی انوفنا و اعناقنا زمنګ پرې پوزو کې او زمنګ پرې سټونو کې من الاباء موجود در پلارونه کما هي لکه څنګه چې داو مطلب دا کنه چې لکه ته زما د لور د نکاح مطالبه مکوه زګ کم خصلت چې تا بیان کړی دی چیرې منګه دسه خسړیو او دغیو او سردارانو نو دا منګه د خپل پلار د خپل پلار نه او د نیګه د وختونو موږ د قدرمن او عزتمن یو اوس موږ باندې لګه سخت راغله تکلیف راغله لہذا ته موږ دومره مس پکو چې لګه ماته چې مال خپل لور راکا نمخ کې نه لګه موږ د سي دغیو سیدان یو خيو وان التي حدثتها او بشکه هغه چې تا بیان کړی دي خصلت بیان کړي فی انوفنا و اعناقنا زمنګ پرې پوزو کې زمنګ پرې سټونو کې من الاباء د پلاران د طرف نه کما هي لکه څنګه چې دا مخکینو وقال زیاده الحارثی دا اسلامی شاعر دی حارث ابن سعد سره تعلق ته او غدره د درورو نو هدبه ابن خشرم لګیدل او دا یې قتل کړو نو د خپل قوم هغه شرافت او بزرګي بیان کړی دا او بیا د ضرور دی کنه پرې بلکې وقال ابن مسور دا بیا امزا لاول دشتو وای باب من اول الطويل بحر طويل مفاعيل المباخره راځي لم ارى وای کنه لم ارى دا څه شو عول لم ارى عول لم عول رقوما مثل لنا خي رقومهم أقل به منا على قومهم فخرا وما تزدهين الكبرياء عليهم وإكنا إذا كلمونا أن نكلمهم نزرا ونحن بنو مائس
سماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملوكة قصرا أبعد الذي بالنع في نعف كويك من رهينا ترمس ذي تراب وجندلي أذكر بالبقيا على من أصابني وبقيا يأني جاهد غير مؤتلي فإن لم أنا الثأر من اليوم أو غد بني عمنا فالدهر ذو تطولي بس هو ہے فعول مفاعل بس اب مزہ ٹائم ختم دے لم آر قوما مثلنا خیر قومهم اقل به منا على قومهم فخرا لم ارى يرى رؤية باب فتح يفتحون قتل مثلنا خیر قومهم اقل يقل معنی کمیدل لم ارى قوما مثلنا ننری دل منگا هیڅ یو قوم زمنګ پشانته خیر قومهم چې غوروي زمنګ د قومونه اقل به منا وی اقل فخرن دې ډیر کم فخر کوونکې دې بم باندې علاقه په خپل قوم باندې مطلب دا چې خپل قوم پشانته قدرمن او عزتمن قوم چې دا منګ نه لله ځکه زمنګ د قوم سره هر څه موجود دي داغي باوجود موږ باندې ډیر کم فخر کوي لم ار قوما مثلنا خير قومهم نلل لهيس يقوم ما مثلنا چې زموږ د پاشانتي خیر قوم بهترین قومونه اقل فخرا به منا اقل ډیر کم د فخر په اعتبار سره ډیر کم فخر کوي علاقه په نور قومونو باندې وما تزدهين الكبرياء عليهم اذا كلمونا ان نكلمهم نظرا وما تزدهين استهاب تستهين د باب افتعال لفاظ من قبله کې دال زارشي تا د باب افتعال په بازار سره بدل سره بدلو بیا درې طریقو سره جایز دي په بدل کې یو طریقه دا فضا کې دوه طریقې دي او په تزدهین او د باب دغه نه تزدهین په معنی سپک غنل او د باب نصرانه راشي نو تکبر کول کبریا د بشریت ویلږي کلم یکلم تکلیما خبرې کول نظر ينظر کم خبرې کول وما تزدهين الكبرياء عليهم وای په دوه باندې زمنګ را شرافت او بزرګي سسپک نه ده اذا كلمونا کله چې هغه خبرې کوي نو ان نكلمهم نظرا نو موږ هم خبرې کوي سره موږ لږه خبرې کوو مطلب دا کنه چې لکه زمانه قوم د متکبر نه ده چې څوک سره خبرې کوي او خبرې وسره نه کوي وما تزدهين او هغه سپک نه غني مونږه الکبریا د مشران ابو زرګي علیم باغی باندې اذا کلمونا ورکه چې خبرې کوي زموږ سره ان نکلمهم چې موږ خبرې کوو دا سره نظر لګي واښې باندې مطلب دا کنه چې لکه زمونږ مشران او دغه چې نه دا سپک نه غني سپک غنه به موږ سره خبر نه کوي ونحن بنو ماء السماء فلا نرى لأنفسنا من دون مملوكة قصرا ونحن بني السماء او منګه د اسمان بچیو د اسمان د اوبو بچیو مطلب بزرګان یو د اوبو د اسمان د اوبو په شانتي سپین یو پاک یو فلا نرى لأنفسنا پس نه نو منګه د خپل ځان لپاره من دون مملکتين کم د حکومتنا قصرا بل څه منزلت بل څه کوټه مطلب دا کنه چې منګه د باران د اوبو په شانتي سپین یو شریفان یو بزرګان یو نو منګه د مملکت نخکته په بل څه شي باندې خوشالي وي چایو غوړو مشري غوړو په بل څه قصره په محل باندې وقال ابنه مسور او د دسبي مسور حين عرض عليه سعيد بن العاص 7 ديات فابا د چلو کنه چې دا خطبه ابن خشرم لا مکه چې ویل شول د چې کله د زیات تلندې مړکو زیاده مړکو بیا د چلو شولا چې دغه چې کنه د دې دغه دارونه د زیات دارونه چې نه دا ولګېدلو او دو لاړل په دغه پسې په سعید بن العاص پسې چې سعید بن العاص دا غږی
گورنر او ورته وی چې لکه ته موږ له دې سړي نه قصاص واخله. نو سعید چې دا د خطبه تر او دوه سړي نور راونیولو او د خطبه له ورکل چې دا والو د دغه بیا دا خبره چې نن دا لاړه معاویه ابن ابي سفیان رضی الله عنه ته او د دې قوم سره خبر وکړل چې دا خطبه چې دا تم تر پرینا. نو معاویه ته پوښتنه وکړه چې لکه د خطبه ولې دا کار کړی دی او هیڅ چې نن دا ونه پټه نه وي چې ما دا سړی چې دا وجلې دی او بیا دې دغه ته وی د قبیلې ته چیرې د دې سړي بل څه زويشته جوې او زويشته وي کم سره مې جوې مسور نه مې نو یې مسور سونه دی جوې بنا بالغ دی چې کله دې بالغ شي نو بیا به ورته وایو مونږه چې لکه ته خپل پلار قصاص لري او قصاص نه اخلي. نو هغه پلار دې چې کله رالو شو نو ورته دوی ته خپل پلار قصاص اخلم هغه ورته وی یو دو دی دا بل درکو وینا وی درې دی دا بل درکو وی و دی دا بل درکو ا د پلار قصاص پرې دا وینا کته مال ونه کار څونه قصاصونه راکې خود پرېدم نه خپل پلار بدل نه دل لګیره وقال ابنه مسور او د دې مسور وی هینا رضا علی سعد بن المعاص عصب سعد بن عاص کله چې پیش کو په دمان سعد بن عاص ودیتونه فابان هغه انکار وکړو. نو صحیح وینو سبا وګورئ ان شاء الله.